حضرت حنظله رضی الله تعالی عنہ من کتاب الوحی د حضور صلی الله علیه وسلم ته بچ وحی رااله قران مجید به ورته راغی د اسمان نه. نو کوم صحابه کرامو بچی دا وحی لیکل کتاب به لیکو قران مجید پاغي کې یو حنظله رضی الله تعالی عنہ هم حدیث کې راځي وي مر بأبي بکر وهو يبكي. یو ورځ د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خوا باندې د حنظله رضی الله تعالی عنہ داسې تیریږي او جاړي. ابو بکر صدیق سے ورته وایي وای مالک یا حنظله، حنظله ولی جاړي پتا څه شوی دی؟ حنظله رضی الله تعالی عنہ ورته وایي نافق حنظله، حنظله منافق شو. ابو بکر صدیق سے ورته سبحان الله ماذا تقول ما تقول؟ دا څه خبرې کوي؟ څنګه منافق شوی؟ هغه جاړي وای نكون عند رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ چې کله د حضور صلی الله علیه وسلم خواته یو یذکرنا بالجنه والنار، حضور صلی الله علیه وسلم موږ ته جنت او د اور خبرې کوي. کأن رأي عین، وای په هغه وخت کې داسې ښکاري چې موږ د جنت او دوزخ داسې اینو چې دا جنت دی او دا دوزخ دی. وای داسې راته ښکاري چې دا دواړه څیزونه موږ اینو چې کله د حضور صلی الله علیه وسلم په مجلس کې. لكن فإذا رجعنا إلى الأزواج والضيعة، خو کله چې موږ د حضور صلی الله علیه وسلم د خوانه راوځو د خپل ماشومانو خواله راشو او د جایداد او د ځمکو بازارونو طرف ته راشو، نو یې نسینا کثیر ډېر هر سره نه هېر شي. حضور هم رانه هېر شي، جنت هم رانه هېر شي او دوزخ هم رانه هېر شي، پته نشته بیا بیا څه کوو. ابو بکر صدیق صاحب ورته څه وایي؟ والله انا لکذلک، خدای تعالی مې قسم یې زه خو هم داسې یم چې کله د حضور خواته یو نو حضور صلی الله علیه وسلم د جنت او د دوزخ خبرې کوي، مونږ ته جنت هم داسې ولاړي دوزخ هم راته داسې ولاړي، خو چې کله د هغه د خوا نه راوځو نو بیا په دنیا کې دومره ورډوب شو نه د جنت یادي نه دوزخ یادي. وایي زه خو هم منافق شوی یم، یعنې کو دا خبره یې انطلق بنا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، چلو زه چې ځو د خپل استاد خواله ځو، د حضور خواله ځو، د خپل رهنما خواله ځو. نن سبا خو موږ په ډېر مسایلو کې څوک د علماو خواله نه راځي، څوک دا تپوس نه کوي چې مولوي صاحب زما دا مسله ده. پخوا په زمانه ماشاءالله د مشرانو به په کور کې بیا چې خښته یې ښوده ام عالم به یې ځان سره بوتو چې یاره بسم الله راله ته وکړه. کور کې بیا اول څه بیماري راله اول نمبر یقین به دا و چې یاره عالم بوزم، د دین دا رهنما بوزم چې یاره دا هلته دم وکړي، دا هلته څه کار وکړي، هلته کور کې برکت دپاره. نن سبا ماشاءالله غټې غټې عمارتې جوړېږي، خو څوک چېرته علماو ته ونه وایي چې راشه یاره په دې کې لږه دعا وکړه. نو د دې وجه باندې پریشانیانې په کورونو کې ډېرې دي، په معاشره کې پریشانیانې ډېرې دي. نو دغه صحابه کرامو چې دوی بس څه کار کوو، اولای نمبر کار به دا چې یاره حضور صلی الله علیه وسلم خواله ځو، د دې خپل استاد خواله ورځو. نو ابو بکر صدیق ورته وایي، یعنی د ټول نه رښتونی په دې امت کې د انبیاو نه پس چې د ټول نه کوم رښتونی شخصیت دی هغه ابو بکر صدیق صاحب دی. اوس حنظله رضی الله تعالی عنہ دا نه وایي، ځان ورته قصې نه شروع کوي چې یاره دا خو صحیح خبره ده مړه دا پرېږده، دا ځان ورته مفتي نه جوړوي. وایي راځه چې یاره د استاد خواله ورشو، د حضور صلی الله علیه وسلم خواله ورشو. چې کله د حضور صلی الله علیه وسلم خواله راغلي دي، حضور صلی الله علیه وسلم داسې کتلي دي چې حنظله را روان دی او جاړي. ورته وایي مالک یا حنظله، حنظله ولې جاړي څه چل دی؟ حنظله رضی الله تعالی عنہ ته وایي نافق حنظله، حنظله خو منافق شو. نكون عندك يا رسول الله، ستا خواته یا رسول الله تذکرنا بالجنه والنار، ته موږ ته د جنت او د دوزخ خبرې کوي. کأن رأي عین، په هغه وخت کې موږ ته داسې ښکاري چې دا جنت دی، انعامات دي، بنګلې دي، محلات دي، قیصرونه دي، دا ډېر څیزونه دي، او دا دوزخ دی او دا دي دا دي عذابونه دي. لكن اذا رجعنا نافسنا الازواج والضيعه، و چې کله ستاره خوانه زو یا رسول الله نو اولاد او ځمکې او جیدادونه په موږ باندې لوبې کوي. حضور صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو ډېر محبوب استاد، ډېر محبوب مرشد او رهنما. په هغه وخت کې حنظله ته دا نه وایي چې هو یاره ته خو منافق شوی، دا ورته نه وایي، بهترین تعلیم ورته ورکوي چې یا حنظله لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي، په کم حالت کې چې زما خواته ناست یې تاسو او زه کله خبرې کوم او ستاسو د ایمان چې کم کیفیت وي، ستاسو چې کومه جذبه وي، د دې جذبې سره کو تاسو بهر معاشرې ته وځئ او دغه جذبه بار په معاشره کې پاتې شوه، لصافحتكم الملائکة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم. نو که دغه حالت و بار په معاشره کې هم تاسو ته جنت او دوزخ هر څه داسې ښکارېدل او دنیا چې کوم دی ستاسو ذهن ته نه راتله، وایي دا ملایکې نه دي فرشتې، وایي دا به راځي وایي ستاسو سره په دې مجلس کې ناست هم به ته وایي چې السلام علیکم، تاسو به پراته هم فرشتې به وایي چې السلام علیکم، دا غټ پیر صاحب دی. او دغه شان دا ټول کسان به راځي، تاسو ته فرشتې به راځي، تاسو سره به لارو کې هم سلام کوي، په بسترو کې چې پراته وي په بسترو کې هم سره سلام کوي، او چې کله په مجلس کې ناست هم به سره سلام کوي.
خو یاد ساته ولکن یا حنزله ساعتا وساعتا ساعتا وساعتا. حنزله داسې چل وکړه چې لږ وخت دنیا له، لږ وخت بازار له، لږ وخت پټي له، لږ وخت بچي له او دین له پکې وخت. اوس دا نه ده چې ته مکمل له پټي شه یا مکمل له بچي شه یا مکمل له بازار شه یا مکمل له جایداد شه. دا بالکل غلطه ده.